د تیرولو د پاره په دې کې بهترین اصول ذکر شوي دي. زمونږ د پاره رڼا ده، تیرې ختمي کوي، د جهالت تیرې، د شهواتو تیرې، د بے حیايي تیرې، د فحاشۍ او د عریانۍ تیرې. دا صورت دا ختمي په دې وجبانه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علموا نساءکم سورۃ النور، تاسو خپل خزو ته د سورۃ نور تعلیم ورکړئ. هر کور کې د سورۃ نور درسونه وکړئ. تاسو ضروری ده دا خبره ضروری ده او لازمه ده. زمنګ لور او زمنګ ریرا، زمنګ خورزا، زمنګ خور هغه د لسم او دولسم او سوال لسم نه کوي، خو سورۃ نور دی وای. یا که لسم او دولسم او سوال لسم کوي نو دا غي سره دی سورۃ نور وای زده دي کی. کمه زنانا چاغي سورۃ نور نه دی ویلې، په سورۃ نور باندې نه پوهیږي او دا په کالج کې او په یونیورسيټي کې او په یو ځای بل ځای کې سبق وایي، د دې سبق هیڅ فائدہ نشته. دا تعلیم نه دی بلکې دا جهالت دی. بیا تعلیم به الله تعلیمي چې کله پکې الهي تعلیم شریک وي، موږ نه لګو دا پابندي او زمونږ سه اختیار دی چې موږ به داسې پابندیان ولګو چې زنانا تعلیم کولی شي که نشي کولی. اسلام دا تفریق نه کوي چې الک به تعلیم کوي او جنې به نه کوي، الک ته اجازت ته او جنې ته اجازت نه دی. څنګه چې الک ته تعلیم اجازت ته نو جنې ته د تعلیم اجازت ته. څنګه چې د الک نه ډاکټر جوړې دی شي، جنې هم جوړې دی شي. څنګه چې الک استاد او پروفیسور جوړې دی شي نو جنې هم استاد او پروفیسور جوړې دی شي. خو د خزو د سړو په تعلیم کې بم فرقي، دا غي په ناسته پاسته کې بم فرقي، دا غي پر هن سهن کې بم فرقي، دا غي په اوټک بیٹه کې بم فرقي. دغه د اسلام زمنګ د دې لیبرل طبقه سره په دې کې جګړه نه ده چې یاره موږ د خزو تعلیم نه منو دی مني. دا جګړه نه ده زمنګ دي سره. زمنګ جګړه دا زمنګ اختلاف دا دی چې خزم د تعلیم وکي، سړیم د تعلیم وکي. خو د خزو د سړو په تعلیم کې به فرق دا وي چې خزه به په پرده کې گئی، د سړی سره یو ځای نه کوي. سبب په حیا او په عزت کې به دا تعلیمي ادارې لذي او تعلیم به زده کوي، بالکل اجازه ده. دا چې سکول ته ځي مخ به پټي، برقه به پسري، صادر به پسري، سړی به نه پسري، خیر دی. خزه ته به خزه سبق وي، سړو ته به سړی سبق وي، او که خزه ته سړی وي په پرده کې به ورته وي. دغه سبق دی، دغه سبق دی. دا دروغ وي دا لیبرل خلک چې دا اسلام د خزر تعلیم نه دی قائل. دا دروغ وي دا لیبرل خلک او دا سیکولر خلک چې مولیان د خزر تعلیم نه دی قائل، د تعلیم نسوان نه دی قائل. من قائلی لري او کوم نه وی قائل زمونږ مور به تعلیم یافته نه وي. زمونږ مور څوک ده؟ اما عائشه رضی الله عنها. اوس به یو سړی را پاسیږي او دا به وایي چې زما لور غټه ډاکټره ده، وی زما ښځه غټه ډاکټره ده. ټول نه غټه ډاکټره حضرت عایشه وه. تاسو د احادیثو کتابونه وګورئ که نه، د احادیثو په کتابونو کې د میډیکل ساینس سره ریلیټډ چې کوم علوم دي، د طبابت علوم، دا د حضرت عایشې نه نقل دي. او د چا نه زده کړي؟ د نبي علیه السلام نه زده کړي. او د میډیکل ساینس او د طبابت او دانګ د ډاکټري علوم خود مور بیبي نه نقل دي. موږ به څنګه وایو چې ښځه نشي زده کولی؟ خدا نه چې دا وی با په دې ناسته پاسته کې فرق وایي. یې سملو کې تاسو کوتل که نه؟ یې سملو کې دا ښځې دي او دا په سملو کې چې دا کمې زنانه دي هغوی ځان ته زنانه نه وایي، لوپټی نه بسروي، لباس یې بل شانې دی، پروا نه کوي چې موږ د سړو په منځ کې یو که د ښځو په منځ کې یو. نو دغه اسلام نه مني. بیا د هغوی دپاره ځان له دایرې کار دی، د سړو دپاره ځان له دایرې کار دی. نو دا نبوي تعلیم دی چې تاسو به خپلو زنانو ته، خپلو لوریانو ته سورت نور ورته ووایي. سورت نور نو که سورت نور هم کله زنانو ته ووایو او دوی د سورت نور نه خبر شولې، نو بیا چې په کوم ځای کې سبق وي دې ته مشکل نه راځي. ځکه سورت نور کې ورته چل ښودلی دی چې بچا سبق لځي څنګه به سبق وایي.
خورځې ورېرې خورې سبق وې څنګه به په ګاډي کې به څنګه ځې هاسټل کې به څنګه اوسېږې په لاره باندې به څنګه ځې واپس به څنګه راځې هلته چې تعلیم کې څنګه به کې دا ټول خبرې ورته ښودلې دي نو دا خو چل دی دا خو د تعلیم حصه ده چې سورۃ نور ورته وایي د دې دپاره چې صحیح تعلیم وکړي صحیح تعلیم به وکړي بیا د دې سورۃ نور موضوع زه تاسو ته وایم چې پته ولګي چې سورۃ نور څومره ضروري دی د سورۃ نور موضوع دا دفع الفحشاء بے حیايي بندول دا دې موضوع ده ټاپک دی د سورۃ نور موضوع دا فحشاء بے حیايي بے پردگی بے حجابی دا بندول او په معاشره کې حیا خورول په معاشره کې پرده خورول په معاشره کې آداب خلکو ته ویل دا سورۃ نور موضوع ده څومره خپل سورۃ ده په کار دي چې موږ وایو کنه راځي چې موږ په خپل کورونو کې د تنظیم شروع کوم ته په خپل نه معلوم دا موبایل د هر چا سره دی دا موبایل راواله یو د هغه علماو د سورۃ نور درسونه پکې واچوي چې هغه قرآن او حدیث خلکو ته وایي او دغه درسونه کور ته وېسي او په کور کې خپل زنانو ته ولګوي کې نه وایي ورته رکوع به واوري ګنټه درس په واوري د ټول سورۃ نور چې د زنانا الف با پشانی وي د الف با پشانی چل بیات کی بیا او کدا نه ګوره دا ډېر زیات اورانه خبره ده ډېر خطرناک ده چې سورۃ نور خو څه کې زمنګ دي بچانو ته اکثر ناظرین نه معلومي ناظرین په دې بنیاد باندې ضروری خبره ده چې من خپل کور کې د سورۃ نور د تعلیم تنظیم سورۃ نور د تعلیم تنظیم بندوبست نور تعلیمونه بم کو څوک به فضائل اعمال وي څوک به ریاض الصالحین وي څوک به بل وي څوک به بل وي ټول ټیک دي خدا ضروری دی سورۃ نور دا ضروری دی انقلاب په څه باندې راځي د الله په کتاب باندې د بیان کتاب کم یو دی قرآن کریم دی د تربیت کتاب کم یو دی دا قرآن دی د تعلیم کتاب کم دی دا قرآن دی د ژوند د بدلون کتاب سره دا قرآن کریم دی دا قرآن چې نه ویلې شوی هر څه ته وایا تر انسان نه جوړیږي ځکه موږ وایو د قرآن کریم موضوع انسان د انسان دا د انسان نسم انسان جوړي کم انسان چې قرآن وایو هغه صحیح انسان دی او کم انسان چې قرآن ونه وایو هغه صحیح انسان نه دی په دې سورۃ نور کې نن چې کوم ضروری خبره ز کوم او ما آیت تلاوت کو د 30 نمبر دا خدای سبق پشان یادو دا اول آیت د سره قل للمؤمنین اے پیغمبر مسلمانانو سړو ته وایا الکانو ته وایا یغضوا من ابصارهم چې نظرونه ښکته ساتي دي نوجوانانو ته وایي چې خپل نظرونه ښکته وساتئ پردو ښځو ته مه ګورئ په لاره باندې څوک روانه ده په کلاس کې د سره څوک ده په هسپتال کې د سره څوک ده په کلي ګاون کې ده په کوڅه کې مخې له درغلله بره ته مه ګوره یغضوا من ابصارهم نظر ښکته ساتئ دا د خویندو زموږ سره حق دی چې کله موږ له خور مخامخ راشي مسلمانه نو چې فورا زموږ نظر ورته ښکته شي دا د ښځې احترام دی چې موږ نظر خپل ښکته کړو یغضوا من ابصارهم او دویم نمبر دی ويحفظوا فروجهم او ورته وایا چې د خپل عورتونو حفاظت وکړي خپل عفت او خپل عصمت راټینګ کړي بې حیایي ونه کوي چېرته که ستاسو خیال دوه خبرې ورته وکړلې موږ ته دوه خبرې وکړلې یو دا چې خپل نظر ښکته وساتئ او دویم نمبر دا چې د نظر د حفاظت نه وروسته خپل عورت هم په حفاظت کې کوي د دې خبرې مطلب دا دی چې د عورت حفاظت به هله کېږي چې اول موږ د نظر حفاظت وکړو د نظر چې د نظر حفاظت نه شوی د عورت حفاظت نه کیږي کم خلک چې د خپل نظر صحیح استعمال نه کوي په دوی کې به بې حیایي بیا راځي او څوک چې د چا خور ته په غلط نظر نه ګوري که نه نظر بره ورته نه ګوري نو چېرته د هغې عصمت باندې لاس نشي اوچتولی خو چې کله سړی د نظر غلط استعمال کوي نو سبا به دا بیا په بل څه باندې راواوړي دیو جبانی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي کنه دا غلط تعلق څنګه جوړیږي دا ناجایز تعلقات څنګه جوړیږي په دې معاشره کې وای نظرتن یو نظر اول سړی چاته وګوري ښځه سړی ته سړی ښځې ته وګوري نو فابتسامتن د نظر نه وروسته بیا پسې خندا راشي خندا یو بل د سړی وخاندي د هغې نه وروسته بیا څه دی فسلام بیا یو بل ته سلام شروع کړي
پردی ښځه پردي سړي ته سلام شروع کړي، پردی سړی پردي ښځې ته سلام شروع کړي، سلام. بیا فرمایي فکلام، بیا خبرې شروع شي، بې تکلفي شروع شي، خبرې اترې. نو چې خبرې شروع شي نو پس بیا شیطان مخکې زور کوي فموعد، خلک د یو بل سره بیا وعدې کوي، وعدې د ملاقاتونو وعدې خلک یو بل سره کوي، د ملاوېدو وعدې خلک یو بل سره کوي، د خبرو اترو وعدې یو بل سره کوي، د نکاح کولو نه کولو وعدې یو بل سره خلک کوي. نو په آخر کې څه شي؟ فلقاء، ملاقات وشي. او چې ملاقات وشي بس د عورت حفاظت ختم شي، بیا انسان یو بل ته بې حیا شي، بې پردې شي. آغاز د څه نه وشو؟ د نظر نه. په دې وجه باندې امام ذهبي رحمه الله فرمایي کل الحوادث مبدأها النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. وای د ټولو حادثو آغاز د نظر نه کیږي، د نظر نه. لکه څنګه چې غوټه بوساړه ده، ورکوټ شانې تیلې د ماچس ورته ولګي، هغه ټوله بوساړه وسوځي. دغه ورکوټ نظر دی او دنیا بیا ورانه کي، معاشره بیا خرابه کي، معاشره ورانه کي. لہذا خپل نظر ښکته ساتل، خپل بچو ته ویل، خپل لوریانو ته ویل، په لارو باندې چاته مه ګورئ، په لارو باندې ځای ښکته ګورئ. چې کله دې په چا نظر ولګي د زنانو فورن ښکته کا. الله فرمایي ذلک ازکا لهم، دا ډېر د پاکۍ خبره ده. ورله څوک چې ښکته ګوري پاک انسان دا دی. پاک انسان څوک دی؟ چې ښکته نظر ساتي، دا پاک انسان دی. چې پردو ښځو ته نه ګوري دا پاک انسان دی، پردو سړو ته نه ګوري دا پاکه ښځه ده. زمونږ په دې معاشره کې یو خبره مشهوره ده، وایي هغه چې د زړه کې د څه عیب نه وي رحمان او ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نه شي، دا غلطه خبره ده. په زړه کې څنګه عیب دی؟ چې کله ته پردي مخ ته ګورې، پردۍ زنانه ته، نو ستا په زړه کې عیب دی ځکه ګورې. او چې په زړه کې د عیب نه وی، پاک وي، نو تا به نه کتلې. دا پردي مخ ته کتل بنیادی طور باندې په زړه باندې انحصار کوي، په زړه باندې. که ستا زړه پاک دی پردي مخ ته به نه ګورې، او چې ستا زړه بالفرض ګنده دی پردي مخ ته به ګورې. دقه مقصد دی. ذالک ازکا لهم، قرآن کې الله تعالی فرمایي پاکي دا ده چې څوک پردو ښځو سړو ته نه ګوري، دا پاکي ده، دا صفایي ده. مور بي فرمایي کنه حضرت عائشه رضی الله عنها و زما د الله په ذات باندې قسمی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس چیرته د اجنبي ښځه سره نه دی لګېدلی. الله دې معافي وکړي، زمونږ ډېر بې احتیاطیانې کېږي. ګورې ډېرې بې احتیاطیانې زمونږ نه کېږي. دا بعضې ښځې بې انصاف همدای ته چې ورشې نو ته به ځان ساتې، په زور به ته هلته زما نه پرده کې، ته زموږ په ګاونډ کې زما د پلاني داسې، ته به تې ځان ساتې یا به تا پسې راځي. دا زیاتی کوي. دې ښځو ته ویل غواړي چې د چا سره د چا نکاح کېږي نو لاس په نه ورکوي. ورله چا چې د چا سره نکاح کېږي لاس په نه ورکوي. نو دا مسلې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ نبی الله تعالی وایي دا زړه په دې باندې پاکېږي چې څوک چاته نه ګوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې پاک انسان، صحابه کرام داسې. د نظر حفاظت راځي چې موږ وګورئ، نظر حفاظت. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې النظر سهم مسموم من سهام ابلیس من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی. وای د ایمان دا نظر د شیطان د زهریله غشو نه یو غشی دی. دا هم شی نه، غشی دی. په دې باندې ښکار کېږي، ښکار په دې په نظر باندې. سهم مسموم، زهر الود، په دې کې زهر دی، زهر د شیطان د زهریله غشو نه غشی دی. من ترکها مخافتی، چا چې پرېښودو زما د یېرې د وجې نه، یاره ځکه نه ورم پردې ښځې ته الله پې خفه کېږي. دې پردي سړي ته په سترګو کې سترګې ځکه نه ورکوم چې الله پې خفه کېږي. نبي علیہ السلام څه وایي؟ ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی. داسې ایمان به په بدل کې ورکم چې په زړه کې به خوند محسوس کړي، خوند. مؤمن به دا کلک مسلمان چې پردو ښځو ته نه ګوري او پردو سړو ته نه ګوري او داسې مجلسونو نه نه ځي، ایمان په زړه کې به د ایمان خوند وي، بیا د دې خپل ایمان باندې بیا خوشحاله. ان الله خبیر بما یصنعون. دا د سړو حکم شو. دویم حکم څه دی؟ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. زنانو ته مو وایي چې تاسو خپل نظرونه ښکته وساتئ. یوازې نارینه نه، زنانو ته وایي تاسو خپل نظرونه ښکته وساتئ. او یحفظن فروجهن، دین دې د خپلو عورتونو حفاظت وکړي. زنانو ته وایي تاسو نظر ښکته ساتئ، تاسو پردو سړو ته مه ګورئ. هغه مجلسونه نه مه ځئ چې په کوم ځای کې سړي دي. یعنې د سړو مجلس له ښځه ځي نو څنګه به د نظر حفاظت وکړي؟ پوهېږئ په دې خبره باندې که نه؟ یا سړی دی د زنانو مجلسونو له ځي، څنګه به د خپل نظر حفاظت وکړي؟ څنګه کېدی شي داسې؟ دا کېدی نه شي. دا موږ دروغ وایو، دا زموږ دا ژوند د منافقت نه ډک دی.
بعضې خبرې د سړي زړه غواړي چې وي کې خو څه خلک پرې خفه کېږي نو موږ یې نه شو کولی. زموږ دا صوبایي حکومت چې کله جوړ شو خدای شته په دې اول کې یو نوټیفیکیشن راغلی زه په ډېر خوشحاله وم وایي چې صوبایي حکومت پابندي ولګوله چې د ښځو سکولونو کالجونو یونیورسټو ته به سړی نه ځي. تاسو چاته یاد دي دا نوټیفیکیشن به چاته معلوم وي؟ دا راغلی وزیر اعلی صاحب هم ویلي یاره موږ ډېر صحیح خبره ده ټیک کار دی. سړی د ښځو په کالج کې څه کوي او د ښځو په یونیورسټۍ کې څه کوي او د ښځو په سکول کې څه کوي دا سرکاري نوټیفیکیشن شوی دی معلومات وکړئ تاسو. 2 ورځې پس چې کتل دغه صوبایي وزیران به تللو په کالجونو کې په یونیورسټو کې جنکو سره په سټیجونو باندې بیا ناستو دروغ یې ویل. دا منافقت دی اوس داسې نه. دا خبره ټیک وه چې مه ځئ خو دا کار بیا غلط دی. د ښځو کالج کې به ښځې او د سړو په کالج کې به سړي د ښځو په سکول کې به ښځې او د سړو په هغه کې به سړي په دې کې څه عیب پکې څه دی؟ آیا د ښځو کمی دی چېرته چې هغه سکول ته چېرته ښځه لاړه شي یا د سړو کمی دی د سړو کمی دی چې هلته سړی راشي؟ دا ولې؟ دا زموږ زړونه بیماران دي بیماران. د مردار اب ډېره مشهوره شوې د اسماء اخلاص په نوم باندې په دې کالجونو باندې په دې یونیورسټو باندې ګرځي را ګرځي او هغه په سټیجونو باندې راځي او دا شعرونه وایي. خلک وایي پښتو ادب دی که نه؟ د عشق شعرونه وایي د محبت شعرونه وایي نو دا هم جایز دي. دا پښتانه خو هغه خلک ویل موږ په جرګه باندې اسلام راوړی دی که نه؟ موږ وایي پښتانه په جرګه مسلمانان شوي دي ټول په ټول مسلمانان دي. کم د جرګه اوس کم د اسلام کم د غیرت. د پښتون خور به چېرته د سړو په مخ کې ودرېږي د عشق شعر به وایي د محبت شعرونه به وایي خلکو ته د سترګو د خولې او د لاسو صفتونه به د چا کې د چا د شونډو صفتونه به کوي. او دغه صاحب راځي دې جندول ته م راغلی وه جندول په دې شادي حال کې پروګرام کړی او دا په هغه مازدیګر مې کتل د هلکان ټول اخوا روان وو دا موټرسایکل د غرار روان وو زو هغه ښځه راغلې ده او هغه بل ته شعرونه وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. مؤمن چاته وایي چې د ځان دپاره څه خوښوي د بل مسلمان دپاره بې خوښ کړي. که زه د خپلې خور دپاره دا د سټیج راتلل خوښومه نو بیا به ویم چې دا ټیک دي. څوک کولی شي داسې؟ نشي کولی. دا مونږ خبرېږو په دې سوشل میډیا راځي که نه پلاني ځای کې راغلی و هلته شعرونه ویل او پلاني ځای ته راغلی و پلاني ځای ته راغلی وه او یې پرده کوي که نه مخ یې پټ کړی دی. نو څنګه مخ پټ کړی دی؟ قرآن کریم کې الله څه فرمایي؟ سړو ته وایي تاسو هم ښکته ګورئ ښځو ته وایي تاسو هم ښکته ګورئ. مطلب دا د یو بل خواله مه ورځئ تاسو. او بیا فرمایي ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. او د ښځو ته څه وایي دا یو څو آداب واو راځي چې دا موږ یاد ښځو ته وایي چې ولا یبدین زینتهن خپل ښایست مه ښکاره کوئ تاسو خپل بیوټي او خپل میک اپ او خپل پاکي جامې او خپل نکریزي او خپل پاوډر سرخي دا چاته مخ ښکاره کوي دا ګناه ده. چاته ښکاره کوي؟ خپل خاوند ته. زمون بدقسمتي زمون د زنانو دا ده چې په کور کې څښا جامې به اغوستي په کور کې لاسونه به څښا پسخایي د پیزار به خیال نه ساتي لوپټۍ څښا ده مخ ورته معلوم هم نه دی چې نزل پکار دي که نه دي خو چې ډاکټر لم روانه شي نو د سهار وختي به پاسېدلي او ځان به برابروي او نوي جامې او پاک بوټان او پاک بیزار او پاک جامې دا څه شی دي؟ په دې ښځه باندې حق د ډاکټر نه دی د دې سکول کالج نه دی په دې خپل خاوند پې د خپل خاوند ته په دې کور کې دلهن ګرځه په دې خپل کور کې د خپل خاوند ته ناوې ګرځه چې ستا سره محبت وي نو ستا قدر به کوي ستا عزت به کوي. زه د حقیقت دا خبره کوم مشران ناست دي ما له حیا راځي ډېر خاوندان دا ګیله کوي چې زموږ ښځه خیال نه ساتي زموږ خیال نه ساتي خبر راته راګرځوي زما د خوښې مطابق جامې نه استعمالوي زما د خوښې مطابق ژوند نه تېروي زه ورته یو څه یم هغه بل څه کوي. خو دا ښځه چې کله د کور نه بار ته وځي نو بلکل سینګار روانه ده نو دا ولې ظلم کوي؟ ته د خپل کور کې د خپل خاوند ته ولې ځان نه پاکې؟ په تا خو د خپل خاوند حق دی بل چا حق د باندې نشته. نو ټول نظام ګډوډ دی ګډوډ. الله فرمایي ښځو ته وایي چې تاسو خپل ښایست بل چا ته مه ښکاره کوئ. نو د سټیجونو چې دا کمې ښځې راځي که نه استغفر الله سړی کله ګوري حیران شي که نه زموږ په دې پارلیمنټ کې د بعضې زنانه دي که نه زرتاج ګل په شانې ښځې پکې شته که نه د شیرین مزاري په شانې ښځې پکې دي که نه د دې څنګه لباس دی؟ زه تاسو دا پښتو لرې کوي د ایمان لرې کوي غیرت په چا کي دا څه شی دی؟ دا لباس دی دا لباس دی. زمونږ د پاکستان یو زنانه وزیر خارجه تللی وه هندوستان ته او هغې به د ورځې د 40 لکه روپو
دا به دغه کو دا میک اپ او بوټان او دا سيزونه په 24-25 लाख به دغه د ورځې خرچه وا دا څه شي دي دا ټول خبره الله مونږ ته کوي ګوره ټول خبره لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها لہذا د خپل نظر حفاظت راځي چې مونږ شروع کو د لکانو تم چلیات کو چې پردو خزو تم وګورئ دي جنکو تم وایو پردو سړو تم وګورئ تاسو دا ګناه ده دا حرام دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المرأة اذا خرجت من بيتها استشرفها الشیطان چې کله خزه د کور نه وځي او شیطان دې ساري استشراف دی ته و چې ګره دا شیطان په دې ځل لاس کیږي سی ګوري چې کوم طرف ته لاړ جد لاړ دا شیطان دا سکار کوي خلکو ته نه غنغه کوي موزه د کور نه بغیر اجازه ته وي او خزه ته بعضی اجازهونه ملاو دي سکول ته ومزي کالج ته ومزي هسپتال ته ومزي د پلار کړه ومزي رشتہ دار کړه ومزي خو پرده کې وزي په حیا کې وزي زمنګ بس خزي او زمنګ بس خويندي د حضرت عائشه خور دا رضی الله تعالی عنها اسماء بنت ابي بکر قران کې داغه تذکرہ راغلی قران کې د اسماء رضی الله عنها خاون سوق ده 10 مبشره کې ده زبیر ابن عوام خزلا عبد الله ابن زبیر د دې خلکو د عروه ابن زبیر مور ده لو یا خزه عظیمه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د خینه د ابو بکر لور ده پلارم جنتی ده خاونم جنتی ده پلارم په 10 مبشرو کې ده خاونم په 10 مبشرو کې ده دغه اسماء او د چا خینه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خینه ده د رسول الله کراله ابو داود حدیث ته چراره نستونی د سوچته وې داسې نستونی داسې ګونه ښکارېدل نیم نستونی ته هاپ نستونی وای داسې نستونی نبی له او مخه کولاو ځکه چې اوخه مې ده د الله رسول له استاد دینو او خور کور مې ده چې کله رااله نبی علیہ السلام ته وکړه نبی علیہ السلام او د حانت چا سره کو چې کار به غلط ویل دا غلط دي چې کار به ټیک ویل دا ټیک دي نن سبا په معاشره کې هغه سړی چلیږي چې هغه درو خلکو ته وایي چې کار غلط ته ټیک وایي او ټیک ته غلط وایي نبی علیہ السلام دا څنګه رسول الله ته یا اسماء اے بچی اسماء دستا نستونی سکی اته خلص کولاو نستونی را روانه دستا خلص کولاو مخ ده بیا ورته سوی یا اسماء اذا بلغت المرأة المهيزة فلا يصلح لها الا ايرا هذا وهذا اسماء په خبر ځان بویا چې کله خزه بلوغ ته ورسیږي نو خیر ده کدا مخ اخکاری خیر ده کلاس اخکاری په کور کې ورور ده پلار ده په کور کې تر ده ماما ده نو کلاس اخکاری هم خیر ده او که مخ اخکاری خیر ده ځکه کور ده ځکه مخ په کور کې نه پټیږي لاس نه پټیږي نور به مټه نه ښکارا کوي ګناه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبی علیہ السلام خلور ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خینه ده د عائشه خور ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې صفابندیان نه وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چا سم نکاح دایم کول شول چې حضرت عائشه له طلاق ورکړې په نکاح باندې اغسته دا څه نه و ورته د سیمه کا خیر د کلاس کار کی خیر د مخ کار کی خدا په کور کې دن نه غوري بار به مخ هم پټای بار به مخ پټای دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل اذا بلغت المرأة المهيزة فلا يصلح لها الا ايرا هذا وهذا په دې وجبانه بعض زنانه په کور کې بوتاو کوي کنه بوتاو مټي رنګختي په کور کې ورورم دي ګناه ده ورور مټي به ورور ته نخکاره کوي پلارم دي پلار په دې مټو نظر نه لګي هو خاون کته شي په کور کې یو خزه ده یو خاون دی خیر ده کبي مټي رنګختري وړاغه یو کبوتاوي کې ساروته خیر دی بیا خاون د خزه د بدن پر دی بل نشته دی یو بل تک دیش خو پلار خو نشي کتلې ورور خو نشي کتلې زوی خو نشي کتلې وراره خو نشي کتلې لیور خو نشي کتلې دا زنانه دغه بے پردگی اکثر کوي مټي ورنغختي او خلکو مخ کې وړاږي او یاداد اکثر د لوپټې د سیاړولې داسې د مری بخکاری سر به ستردوري په کور کې بغرزي الله دې معفو کې دا تعلیم یافته جنتی خور دې پروا نه کوي کور کې لوپټنه په سره دغه شان کې د ورور دی وای دا زما ورور دی ورور نم صرف ستا د مخ پرده نشته او د لاس پرده دې نشته نور بستا مټم نه ني ستا مری بم نه ني ستا سینبم نه ني ستا بسرم نه ني دغه حکم دی رسول الله مبارک چوي کنه چې د سړو موږ په جمعات کې پجامه بهتر ده او د خزو موږ د جمعات نه په کور کې بهتر ده د کور نه بیا فی قعر بیته هدا کور په ګډ کې بهتر ده کور په ګډ کې موږ کوي ولې چې موږ کوي نو دا چې کله خطه کېږي برکېږي د سخامه خزه ده کنه یعنی خپ پرده کې ده خزه لوپټه په سر ده صادره په سر ده په دې کور کې موږ کوي کنه دا د ګډ تلاله شي په دې ګډ کې ځکه چې د ځانه کله برخه خطه کېږي نو په دې کې به پردې کېږي دغه طریقه د موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابیاتو دغه خودلې ده
دغه ښودلې ده. حضرت عائشه رضی الله عنها وګورئ زمونږ مور ده که نه، او کومه مور چې رسول الله پې څومره مین دی، څومره ورته ګرانه ده، څومره یې خوښه وه. داسې بیبي ده چې نبي علیه السلام سره کله واده نه و کړی نو جبریل علیه صلات وسلام ورله 2 ځل په خوب کې د حضرت عایشې تصویر راوړی و ریخمو کپړه کې. ویل دا کولاو که چې نبي علیه السلام کولاو که هغه د عایشې تصویر و په هغې کې. بیا چې کله واده وکړو عایشې وایي 2 ځل جبریل ستا تصویر ما له راوړی دی په خوب کې. ما ته وایي چې کولاو که. وایي چې ما کولاو کو نو هغه ته وایي وایي تا به څه ویلو، تا به څه ویل؟ ویل ما به چې الله تعالی که دا جنۍ دغه شانې ښه ښځه الله مالې په نکاح باندې راکړه. دغه مور ده زمونږ. او دغه حضرت عایشه رضی الله عنها یو ورځ په جنګ کې په جهاد کې د ملګرو نه پاتې شوې وه یوازې. د شپې پاتې شول او صحابه کرام ته ټول راغلل. نبی علیه صلات وسلام یو ملګری صفوان پاتې کول، صفوانه ته پاتې شه که سبا زمونږ نه څه شی پاتې شي نو راوړه ځان سره. حضرت عایشې ته پته ولګېدله چې ملګري زما نه تللي دي، سته اوده شوله. وایي کله چې سهار شو که نه سهار، حضرت عایشه وایي ویل زه اوده ومه او په دې کې زما په خوا کې چا په تیزه تیزه وویل چې انا لله و انا الیه راجعون زوجة رسول الله صلی الله علیه وسلم. انا لله تعجب وکړو د پیغمبر بیبي ده دا څنګه پاتې شوې ده. ویل فاستيقظت باسترجاعه چې کله مې دا استرجاع وکړله فورا راپاڅېدلم چې مې کته پردی سړی دی څه مې وکړه په دې وخت کې. فخمرت وجهي بجلبابي زر مې خپل مخ په لوپټه باندې پټ کړو. مور د خپل بچی نه پرده وکړله. فخمرت وجهي بجلبابي زر مې په دې خپل لوپټه باندې خپل مخ پټ کو. او هغه صحابي هم د الله نه داسې یېرېدو سیټ ته ودرېدو، د لرې نه اوښ سمله و، زه په کېناستلم هغه مخکې و زه شاته وم او زما سې په لاره باندې خبرې نه دي کړي. دغه د مسلمانانو مور، دغه د مسلمانانو ملګري. دغه طریقه ده زموږ د ژوند. ګورئ لیبرل طبقه چې به دې کومه خبره ډېر زور ورکوي چې اره هلک او جنۍ که په یو ځای کې سبق ویم خیر دی. نه 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 دا خبرې نه دي، دا ګناه ده، حرام دي. دغه طریقه مې ته وښودله. نو دا خبرې مې په دې غرض باندې وکړلې تاسو خفه نه شئ په دې بعضو خبرو باندې. خو دې تېره هفته کې که تاسو کتلي 2-3 پروګرامات زموږ د نظر نه داسې تېر شول. که ستاسو د چا ورسره تعلق وي نو زه خو مسله بیانوم، خفه کېږئ رانه مه. ما به خیال یو ستاسو په جابات کې پروګرام شوی دا بله ورځ په اسکول کې، او یو په دې بلامبټ کې بل اوس په یو کالج کې پروګرام شوی دی. او په هغې کالج کې او په دغه اسکول کې برابر د دې علاقې پښتنې لوریانې بچیانې سټیج ته راغلي دي او په سټیج باندې ټپې ویلي دي، نعتونه نظمونه ویلي دي. ویلي دي که نه دي ویلي؟ ویلي دي. د دې خبر یم. درخواست کوم تاسو، درخواست پیغور نه کوم درته، زه درخواست کوم دې خلکو سره میلاو شئ. تاسو دوی پسې ورشئ، ننواتې پسې ورشئ. وی دا معاشره مه ورانوئ. تاسو دا د پښتنو روایت مه خرابوئ، دا د اسلام روایت مه خرابوئ. د جنکو په سکول کې د سټیج د بالکل جنۍ راشي، خو د هلکانو په سکول کې د سټیج جنۍ نه راځي. د هلکانو سکول له میلمانه هلکان راولئ، خو د جنکو سکول له هلکان میلمانه مه راولئ. یو ځای پروګرامات مه کوئ او بیا میډیا له مه ورکوئ، ګناه ده، حرام دي. په دې طریقه به زموږ دا معاشره به تباه و برباده به شي، تباه و برباده. نن په یو سکول باندې هم سترګې پټې کړلې او خبره هم غلې کړه، سبا هم په بل باندې. نو دا کم ماحول چې د علماو څه نه څه جوړ کړی دی په دې علاقه کې که نه، پښتنو بله څه نه څه جوړ دی په دې بوبو واړېسته، بیا به ختمه شي خبره. بیا به دې حد ته خبره ورسېږي په دې پنجاب اسمبلۍ کې، په دې پنجاب اسمبلۍ کې د وومن پروټیکشن په نوم باندې یو بل پاس پاس شوی و بیا. او په هغې وومن پروټیکشن بل کې یو خبره لیکلې وه، تاسو په دې سوچ وکئ که نه. پاکې دا وه چې کله جنۍ بالغه وي او دا د کور نه بار ته وځي نو پلار به تپوس نه کوي چې ولې بار ته ځي. پلار به تپوس نه کوي، ورور به تپوس نه کوي. ولې؟ دا بالغه د پوهېږي په دې خبره باندې که نه. دې ټولو د پنجاب اسمبلۍ د بېغیرت بیګانو وله ووټ ورکړی ویل ټیک دی. دا یو څو کسان مخالفت وکړي دا ټیک دی. دا ډو پوهېږي په دې خبره باندې چې په دې بیل کې څه دي، خو بس پاس کوه چې څه پکې راځي. خدای دې نه کې سبا به دا حالات ګورئ په دې علاقه کې بیا راشي. دا جنکۍ دا زما دا لور او زما دا خور زما ورېره خورزاد دا به راپاسېږي او تا ته به چې ستا په ما کې څه کار دی. دقه به راته وایي بیا چې ستاسو من کې څه کار دی، زه بالغه یم، زه پوهېږم او زه وتی شم. په دې وجه باندې حد درجې افسوس دی په دې پروګراماتو ماته چې سټیج له جنکۍ راځي او هغه بیا ټپې وایي. یو څه وایي یاره چې پرده کې وه، څنګه په پرده کې خلکو ته نه ګوري؟ پرده ده.
په دې پردم ز تاسو پوهه کم پرده صحیح پردم موږ پیژنو. نبی علیہ السلام فرمایي وی لعن الله المنظور الیه، الله په منظور الیه باندې هم لعنت دی. لعن الله الناظر والمنظور الیه. ناظر چاته وي؟ پردو خزو ته ګوري. منظور الیه چاته وي؟ چې چاته څوک ګوري پاغې د الله لعنت دی. نو هغه چې ماته څوک نه ګوري کنه دا غي بل حدیث کې جواب دی. بیا هغه حدیث دا دی چې نساء مائلات ممیلات، دسه خزو د الله لعنت چې نور خلکو ته ګوري او د خپل لباس په اټریکشن باندې خلک ځان ته اټریک کوي. ممیلات دې ته ویل کېږي. بل روانه ده څوک ته نه ګوري خو دسه لباس اچولې دی دسه سنگار یې کړی دی چې خلک په دې مجبور کې چې ماته وګوري. په دې د الله لعنت دی. په دې ځوانه کې دا په دې علاقو کې د چام سکول کالج دی د دې علاقې خلک به په دې بس ورشي دي ته وایي دا غلط کار دی. د دې علاقې رواج رسم دا د اسلام دا کوم روایت چې دا موږ د قشانې وساتو موږ د خپل علاقې چرته بدنام نه کو. ګنې دا مهنت چې موږ کو دي باندې بو وړستا دا به ختم شي. حکومت خو زمونږ برګستیا نه کوي. یورپ را پسې دی، میډیا دا، ذرایع ابلاغ دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، دا د پاشي ورانی سیلاب راغلی دی. او چې موږ خو د خپل کلی بچ کو کنه موږ د خپل کلی بچ کو دا موږ بچ کولی شو. دا پښتنه سیمه ده. نن په بلامبټ کې وشو، سبا به تیمرګره کې وشي، بل ورځ بل ځای وشي، بل ورځ بل ځای وشي. او دغه پروګراماتو خیر نظر تاسو ته دا کانو ته هم چې مکه وي دي پروګراماتو لمزه تاسو که یو ډم راغلی دا خلکو ته سپنکار وي څوک ته سوي موږ د ډم وایو. ډم دا ډمان دي چې خضر سړو مجلس کې ولاړ د عشق او د معشوقو شیرونو دا ډمان دغه ته وي نه د لمه ورځي د لمه کې نه او د خپل نوی نسل باندې ور رحم وکړي. زه دا خبره کوم غره دا نن کماو ته په جمعات کې ناس کوم دا سپینګری اجي سیبانم ناس ته موږ ناس چا ګيري دي څوک ماشومان دي. نن موږ دا خبره بدې لګي کنه. نن موږ دا قرضي ولې دا زمنګ نیکونو زمنګ پلارونو ماته باندې مهنت کړو ماته تیار کړی دي. هغه نیکونو ته پلاران ته دعاګانې کوي چې تاسو له ذهن دا جوړ کړی دی چې غلطه خبره پیژنئ. که موږ نن داسې کار وکړو د هغې پلارو د نیکو د اسلام تعلیم هم هېر کو او دا نوی نسل هم پرېښودو نو 50 کاله پسې په دې جومات کې کوم سړی ناسي دا خبرې په بدې نه لګي. دا به تاسو دا غلطي بیا کړي. دا روایت راځي چې موږ د نوي نسل ته منتقل کو. دا د حیا او دا د پردې او د حجاب او د غیرت سبق ته منتقل کو. ان شاء الله تعالی موږ به نه یو خو دا معاشره به ټیک ټاک بیا روانه یو. که داسې نه وه نو ډېر زر به زموږ د علاقې د غیرت او د پښتو جنازه وځي. الله رب العالمین موږ په دین باندې پوه کړي او الله دې زموږ د خویندو زموږ د لوریانو زموږ د زنانو پرده نصیب کړي. الله دې نوی نسل د فحاشۍ عریاني سیلاب نه وساتي او الله دې موږ ټول د دین تابع کړي او د دین د الله موږ قربان کړي. زموږ جان او مال الله په خپل دین ولګوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.